نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم سورة الفجر مکی سورت کی نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دے نازل شوید یہ سورت تا سورت الفجر وی زکا اولنی آیت لفظ دا فجر یہ سورت کی یورکو دیرش آیتن فمکی سورت کی دا مجرمان و انجام دا جہنم عذابنا بیان شو فدی صورت کے ہم دا مجرمان و انجام دا جہنم سختی او عذابنا ذکر کی دا صورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا نہ اتیایم دی دا نازل دو پلحاظ سرا دا صورت لسم صورت اللہ رب العالمین دا صورت پشوروں کے دخل قدرت نمونے ذکر کی دا سحر پا وقت باندی اللہ پاک قسم پہ و سحر نا مراد کم سحر پدی کی دا علماء یو قول دادی چھ سحر نا مراد ہر سحر دی چھ پدی کی دعاگان قبلی یا دا سحر نا مراد دا محرم الحرام اولنی سحر دی او یا دا سحر نا مراد دا ذی الحجی دا میاج اولنی سحر دی یا اللہ پاک بیم نمبر قسم کی پشکو لسبان لسش پی کمش پی یاد ذی الحجی اولنے عشرہ دا غٹ اختر دا میاش لس رزی اولنے یاد رمضان المبارک اولنے عشرہ یاد رمضان المبارک اخیرنے عشرہ او یاد محرم الحرام اولنے عشرہ چدا برکتی ورزی دی اللہ پاک پدیبان نے قسم دریم قسم کئی فجفت او طاق بان جفت جوڑی جوڑی دین مراد مخلوق دی او وطر یوازی دین مراد رب العالمین دی یا دا جفت نمراد لسمت ذی الحجی او دا طاق نمراد نحمد ذی الحجی او یا دا جفت نا مراد دا مانز اغرکاتونا چاگا ود او دا طاق نا مراد اغرکاتونا چاگا دریدی لکه دا مقام یا دا وطرو یا اللہ پاک پشپا باندې قسم کی کل چه دا شپا لارش نو یا دا ہر شپی اخیرنے حصت مراد دا چه دا شپا کل روانی تیریگی سہر رازی او یا دا شپین اغشپا مراد دا چه نبی علیہ السلام آغشپی اخیرنے حصہ کی دا معراج کم سفر کرو آغاشپتینا مراد بی اللہ پاک فرمائی آیا پا دی قسم کی اقل مند خلق دا پارس عبرت او سبق شتا نبیت تفسیر جلالین لکی چه جواب قسم دادی چه اے دا مکی کافران و خامخاب تاسو تعذاب ملاویگی چه تاسو کافران دی بی اللہ پاک دا نبی علیہ السلام امت تا بطور عبرت دا پخوانو قومن واقعات بیانی دا عادیان واقعات چه مخ کی بار بار تیر شوی دا هود علیہ السلام دا قوم واقعاوا چه دا وجودننا او دا قوتننا غٹ غٹ لیکن کل چه دا اللہ پاک نا فرمانی اکڑا اللہ جل شانو اقوی حلاکڑل کانہم اعجاز نخل خاویہ دا سپراتو لکه د کجوری غټ غټ تنې چپرتی ځکه پدې عادیانو کې با اوږد سړی چو ناغه په 400 غز اوچت دومره اوږدوالی لیکن د الله پاک د عذاب په مقابله کې حسم نو بیا د سمودیانو واقعات د صالح علیه السلام قوم مخکې د دوی واقعان تفصیلا تیر شوی و بیا د فرعون د موسی علیه السلام د دشمن واقعات چاغم دیر فسادو په خلقو باندې به هر قسم ظلمونه کول واقعا مخکې د هلاکت او د موسی علیه السلام د مقابله تیر شوی دین بعد الله پاک د کافر امتحان ذکر کړي چې کافر باندې کلم امتحان کو مال ول ورکو نو دی وی الله زما عزت کو نو دی باغی کې تکبر وکي
او کله چې په الله پاک امتحانو کې فقیری پیراول نو دی بیاوی الله پاک ز بی عزت کم نو دی د مال په وخت کې تکبر کوي او د فقیری په وخت کې بیا د الله نه مایوسی کوي الله پاک فرمایي نه پدې مالداري او په غریبي جستا اهانت او ستا بی عزتی او عزت نکم عزت په تابعداري او په نیکی کې او بی عزتی دا په ګناهونو کې دا که تاسو نیکی کوي عزت تاسو دی او که ګناهونه کوي نو بی عزتی تاسو دا په غریبي او په مالداري کې عزت او بی عزتی نشته د مؤمن حال د دې برعکس دی مؤمن په مالداري کې د الله پاک شکریا ادا کوي او په غریبي کې هم د الله پاک شکریا ادا کوي په خپل قسمت باندې صبر کوي نو د مؤمن حال د کافر نه جدا بیا د کافرانو د بدبختۍ نه ذکر کوي چې تاسو کافرانو د یتیمانانو عزت نه کوئ یتیمانانو غریبانانو باندې طعام نه خورئ او د یتیمانانو غریبانانو میراث دا ډېر په شوق او په جذبه باندې خورئ تر دې چې زنانو ته او ماشومانو ته خپلې حصې نه ورکوئ لکه جاهلیت په زمانه کې رواج و بیا د قیامت د راتلو حال الله بیانوي چې په ځمکه باندې به زلزله راشي ځمکه به وخوځي او په ځمکه چې څومره آبادي دي دا مکمل را وغورځېږي مکمل به هموار شي دا الله جل شانه حکم دا قیامت به راشي فرشتي به په صفونو صفونو کې راشي او جهنم به را حاضر کړي شي تفسیر جلالین لیکي چې جهنم راځي د دې به اویا زره واګې وي او هر یو واګه د جهنم د راوستو دا به اویا زره فرشتو نیولي دا به دومره په سختۍ او په جوش باندې راشي چې دا جهنم به اوازونه کوي په دې وخت کې به دا کافر افسوس کوي کاش چې ما د دې ورځې دپاره څه تیاري کړې وي ایمان مې راوړی وي او څه نیکي مې کړي الله فرمایي چې زه به دې کافر له داسې عذاب ورکوم چې داسې عذاب به ما دنیا کې چاله ورکړي نه او زه به دې داسې تړم چې دنیا کې به مې داسې په عذابونو کې څوک بند کړي نه او بیا د مؤمن حال مؤمن چې کله وفات کېږي الله پاک پر دې نفس ته وایي اے اطمینان والا نفسا د الله جل شانه په فیصله باندې خوشحاله او راضي نفس تو اوزا او د الله پاک په نیکانو بندگانو کې او په جنتیانو کې داخل شه الله جل شانه په دې آیاتونو کې دا ذکر کوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والفجر او قسم دی په سبا باندې وليال عشر او قسم دی په شپو لسو باندې والشفع او قسم دی په جفت باندې والوتر او په طاق باندې والليل او قسم دی په شپه باندې اذا يسر هر کله چې دا روان شي هل فی ذلک قسم لذی حجر آیشتا پدی قسمونو کی د خاوند عقل د پار سپوه او نصیحت الم تر کیف فعل ربک بعاد آیتا د پتنشتا څنګه وکړل رب ستا د عادیانو سره ارم ذات العماد خاوندان اولاد د ارمو چې خاوندان د غټو غټو آبادو یا د غټو غټو تنو په شان دستنو الذي خلق لم يخلق مثلها في البلاد چنو پیدا کړی شی پشان داغي فخارونو کې او ثمود الذين جابوا الصخر بالواد او ثمودیان هغه چغي بتراشل کانی د پاره د جوړولو د کورونو په وادي القرا کې او فرعون ذل اوتاد او فرعون چې خاوند د میخونو فرعون دون ظالم چې چاله به سزا ورکوله نو په یو لاس او په باندې به جدا جدا میخونه ولګول او پزمکه پوری به کلک کلک وتړو یو لاس بل لاس یو پا بل پا نو بیا به غوښتل چې اور به په واچو او غوښتل به چې کومه سزا به ورکا دا د فرعون ظلمونه نن په دنیا کې ډېر خلک کوي دا د فرعون اولاد کوي الذين خلق طغوا في البلاد چغي سر کې شکړ و فخارونو کې فاکثروا فيها الفساد پس دې زیاتو کو په دې ځمکه باندې د فساد فصب عليهم ربك صوت عذاب فسرا واست په دې باندې سارب یو قسم عذاب ان ربك لبالمرصاد یقینا استارب خامخا بلکلو د اعمالو د بندگانو کې دې چې دې ته جزا ورکړي فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فسر چې انسان کافر
کله چې امتحان کی پد باندې رب د او د عزت کی په مال باندې ونعمه نعمتن باندې فیقول ربي اکرمن دیوی زما رب زما عزت کو واما اذا مبتلاه او هر کله چې په دې کافر الله پاک امتحان کی فقدر علیه رزقه نو رزق پراکم کی فیقول ربي اهانا پس دیوی زما رب زما بیزتیو کا کلا اللہ فرمائی دا سندا ستاسی عزت او بیزتی پنے کے او گناہوں کی بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تاس عزت نکو اکرام نکو د یتیمانانو ولا تحاضون على طعام المسکین او تاسو ترغیب نور کو تا تیزم نکو لا طعام د غریبانان یعنی شمان او بخیلان وتاکلون التراث اکلا لمبا او تاسو خوري میراث په خړلو را جمع کولو د زنانو د ماشومان د حصے سره وتحبون المال حبا جما او تاسو مين ساتي د مال سره مینا ډیر زیات کلا دا سند اذا دکت الارض دکن دکا هر کله چې خوځول شي زمکا په پوره خوځول سره وجاء ربك والملك صفا صفا او راشي حکم طرف ستو فرشته په صف صف کی وجیء یومئذ بجهنم او را وستل شي په دا ورځ باندې جهنم یومئذ په دا ورځ باندې یتذکر الانسان یاد بشي انسان کافر تا ان له الذکر لیکن او چرته ورکې د نصیحت دا پیدا د دنیا دا نصیحت بد ته یاد شي لیکن بیا بد ته پیدا نو ورکې چې ایمان یې نه راوړي یقول دی بوي یا لیتنی افسوس زما د پاره قدمت لحیاتی چې ما وړاندې والی کړي زما د خپل ځان د پاره د ایمان او پنه کې لحیاتی د خپل آخرت د پاره په یومئذ په دغه ورځ باندې لا يعذب عذابه احد عذاب ورنکی عذاب د دې کافر پشان الله پاک هیڅ چاته ولا يوثق وثاقه احد او بن کی پشان د تړلو د دې کافر هیڅ الله پاک یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفس اطمینان والا ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ تو واپس خپل رب تا پدا سے حال کی چت خوشحال ولک اللہ پاک تا مرضیتن و تفقلم خوشحال فدخلی فی عبادی پس داخل شدما پنیکان بندگانو کی ودخلی جنت و داخل شا پا جنت زما کی واخر دعوان الحمدللہ رب